السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی و یو کوواد کې ډېره دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د یو کور شپږ کسان ډېر بېدلدۍ سره قتل شوي دي. څنګه قتل شوي د دې شپږو کسانو ګناه څه وه چې دومره بېدلدۍ سره قتل کېدل؟ دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان قبلول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خلیوال نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې پوره معلومات ترې حاصل کړئ. کوواد کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د یو کور شپږ کسان بېګناه ډېر بېدلدۍ سره قتل شوي دي. دغه شپږو کسانو څه ګناه وه؟ نه سپینه ګناه نه توره ګناه. د دوی په کور باندې د ټولو زامن راخېږي او دغه شپږو کسانو باندې پیرنګ کوي او په یو کور کې شپږ ګناه ډېر بېدلدۍ سره قتل کېږي. دوستانو د شپږو کسانو په جایداد باندې لانجه وه. د شپږو کسانو د خپل ټولو زامنو سره په جایداد باندې لانجه وه. نو دوی ورته وویل چې دا جایداد زموږ په حق کې راځي. هغه ټولو زامنو ورته ویلي هغه جایداد زموږ په حق کې راځي. نو چې کله دوی دوانو فیصله جرګې ته وباسله مشرانو ته وباسله نو هغه نورو ټولو زامنو ته ډېره زیاته غوسه ولګله. د دوی په کور باندې راوختل او د دوی په کور باندې ډزې وکړلې. هوایي پیرنګ یې پکې ډېر زیات وکړو او دننه یې پکې هم ډېر زیات پیرنګ وکړو. د هغه پیرنګ په وجه باندې د یو کور شپږ کسان ډېر بېدلدۍ سره قتل شوي. ډېرې زیاتې دردناکې واقعې رامخې ته شوي دي خو داسې واقعې به دلته نه وي رامخې ته شوې چې کله په کوواد کې په یو کور کې شپږ کسان او هغه هم شپږ وانه ورونه خپل سږه ورونه ډېر بېدلدۍ سره قتل کېږي. دوستانو مور او پلار یې ډېر زیات جاري وایي زموږ په کور کې دغه شپږ هلکانو دغه یې ملاله ډېر بېدلدۍ سره قتل کړل. د دې شپږو هلکانو نه ټوله ګناه نه سپینه ګناه خالي په یو څو جایداد باندې لانجه وه. دغه جایداد په وجه یې زموږ بچي ډېر بېدلدۍ سره قتل کړل. مور او پلار ډېر زیات جاري وایي موږ د انصاف تمه لرو موږ ته به انصاف ډېر ژر میلاو شي. خو دوستانو که موږ سوچ وکړو ډېرې زیاتې دردناکې واقعې رامخې ته شوي دي خو اوسه پورې چاته هم انصاف نه دی میلاو شوی. ولې انصاف نه میلاویږي؟ په دې ملک کې د انصاف قانون ختم شوی دی. اوسه پورې ډېرې دردناکې واقعې رامخې ته شوي که چېرته یو ته پکې انصاف میلاو شوی و نن به داسې واقعې مخې ته نه راغلې. ډېرې دردناکې واقعې رامخې ته کېږي. کله ماشومانو سره ظلم کېږي کله ماشومانو سره څوک زیاتې کوي. کله په یو کور کې اووه کسان مړه شي کله څلور کسان مړه شي. خو نن په کوواد کې شپږ کسان مړه شوي دي خو د دې تر اوسه پورې لا چا جواب نه دی کړی نه ورته چا د انصاف مطالبه ورکړې. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خلیوال نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.